سوره یاسین چې دی ولسته رسول الله مبارک فرمای د لسو ختم ثواب دی پکې او چې سحر وختي دی ولسته ټول حاجتونه دی خدای پوره کوي سورته واقعه چې د ماقام ماسوتن ولستله فقر فاقه به در باندې نه راځي آیت الکرسی چې دی ولستله ستا د ټول کور به خدای حفاظت کوي اخیری سورتونه قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس چې شپې ولولې په لاسونو په ځان لاس راکاږي ټوله شپه به د خدای پاک د سحر جادو نه حفاظت کوي د کوډې دم شي سورت فاتحه چې دی ولستله شفا ده پکې دا د بعضې سورتونو فیدې دي او دی برکت دی زمارون خو یو خبره به درته وکړم ته به وایې چې یا ما خو بیګا آیت کرسی لستلې وه زما خو حفاظت ونه شو دکان کنډر مې بیا شوی دی ما خو صورت فاتحه په مور باندې چوپ کړه سار او ماښام پې چوپ کومه خو جوړه نه شوه زه خو صورت واقعه هر ماسخوتن ویمه بله ورځ ما ته چا وی یاره ډېر غریب مې دا صورت وي تا راته ښولې دی ویمه بیا و هېڅ پیدا نه کوي صورت فاتحه خو زه ویمه چوپ کوم مور خو جوړه نه شو هلکه تاسو نه تپوس کوم دا د رسول الله مبارک وینا ده حضور پاک رښتیا وایي که دروغ وایي که د لږ معمولي دروغ ووایي کفر ته لاړې نو زه دې اوس پویم دا چې یو ظاهري جسمادي اسباب دي یو روحاني اسباب مادي اسباب عقیده یقین نه غواړي چې ته تږې اوبه دې وڅښلې که یقین دې پې وکني نو تنده به دې ختمېږي چې اوږې ډوډۍ دې وخوړه که یقین دې پې وکني لوږه به دې ختمېږي او روحاني اسباب غیر مادي هغه مضبوط یقین غواړي که یقین دی او کار به کوي او که یقین دی نو کار به نه کوي یو مثال دی خو درته یې ویم یو لطیفه ده خو د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه دا تقریرونه چا جمع کړي دي په یو کتاب کې تسهیل المواعظ ورته وایي هغې کې د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه یو تقریر دی یو ملا صاحب به د جمعې په ورځ تقریر کو یو ځل یې په تقریر کې د بسم الله الرحمن الرحیم فضایل بیانو جوش کې راغی ویره بسم الله کې دا برکت دی چې په دریاب ورځه او بسم الله وایه او نیغ پې پوریږي خپه به دې نه لمدېږي یو باندېسي ناستو په جومات کې باندېسیان خو سادهګانې ملا صاحب خدای د سره ښه شخره چې دم دې راتاوخو زه خو چې جومات ته راځم منځ کې سیند دی دریاب دی نو په کشتۍ کې راځم د کشتۍ ډریور چې دی مانډګي هغه له پیسې ورکوم خره چې دم دی وخو خو چې مونځ یې وکړو نیغ لاړ په سیند ورغی بسم الله الرحمن الرحیم ور روان شو واقعي لکه سړی چې په سړک روان وي اړو خپې له همدنه شو چې ځي او راځي بسم الله وایي بیا یو ځل یې د ملا صاحب له ډوډۍ وکړه چې ما سره به دعوت قبلې ډېره ښه چې روان شو څنګه باندېسې مخکې د ملا صاحب ورپسې دی چې سیند ته څنګ نږدې شو ملا صاحب بریکونه راښکل کلک ودرېده هینډ بریک یې هم راښکه باندېسې ورته وي استاد جي راځه که نه وي چېرته وي زما کور خو د دریاب نه پورې غاړه ده نو یې صبر وکړه چې کشتۍ راشي که نه وي په کشتۍ څه کوې وی په څه کې به ځو وی تا هغه دم نه خولی هغه بسم الله والا هغه دم وایه او راځه پې وی مونږ غر کې یو ستا جي تا چې هغه دم خولی زه خو همغه دم ویم او ځم پې عمل مې پې کړی خپه مې هم نه لمدېږي او ته پې عمل نه کې مخکې شه که دې دې خانګو کې لاس در کوم الوړې دې را بغوم وی یو څه عمل پې نه کې استاد جي ورته څه وایي وی دا زمونږ هغه خولې نه دي که نه خبره خو مې ټیک کړې ده خو زمونږ هغه خولې نه دي ما ته یو ځل یو سړي تپوس وکړو وی ما ته دا مسله ده یو وظیفه راته وښایه وظیفه مې ورته وښوله مې دا وایه ما ته وي ته بیا رالو نه وې
مې ستا مازغه خراب دي ناجوړه ته دارو بدله زه خورم مې ته ډاکټر له لاړ شه به ته دارو لیکي دارو راواله په میز یې ورته کېده چې ډاکټر صاحب دا راله وخوره نو مې په هغه شي به دې په دا مازدیګر ووایي چې خوار چې زه خو دروازې سل مریضان ګورم یو بوجۍ دارو ورته لیکم دا به زه خورم ما غر کې ناجوړه ته دارو به زه خورم نو مې تکلیف تا ته دی وظیفې بدله زه به یم زه به چا له خپل مونځ به کوم درس به کوم که تاسو له وظیفې به وی وایي زما خو هغه خوله نه ده که نه ای ما ته وایي ستا خوله د نسوارو خوټکڼۍ ده نسوار پکې اچوه نو ملا صاحب ورته وایي زما خوله هغه نه ده که نه زمونږ هغه مقتدي ورته مخکې کېږه نورې خبرې پرېږده خو ساده سړی و والله چې په دې سیند کې دې منډم ستا خوله هغه نه ملا صاحب وایي دا څه په جنجال خدای دې بیخ د دعوت او د ډوډۍ وباسي څه په مصیبت وړېد په لیوني وړېد باندې سې ورته وایي روغه که زه رانه مخکې کېږم لاس را زه بسم الله ویم ته مو وایه که دې ډوب کړم مه راځه او که دې ډوب نه کړم راځه باندې سې مخکې دی بسم الله الرحمن الرحیم اپې نیغ روان دی لکه په موټر وی چې سړی او ملا صاحب ورپسې دی خدا تعالی وایي چې خدای خیر استاد یې خپې ټینګې که ګورې غر کېږي نو ډېره د عبرت واقع ده مولانا اشرف علي صاحب وایي وی ګوره چا چې دم خولی دی یقین مضبوط نه لري نو پې زړه نه شي کولی چا چې زده کړی د هغه یقین مضبوط دی پې ډاډه روان دی نو روحانی اسباب مضبوط یقین او کلک عقیده غواړي نو حضور پاک مبارک دروغ نه وای خو که تا کلک او مضبوط عقیده وویله په خدای قسم چې دا ما څه ووی دا به کېږي نه زما هغسې شته او نه ستاسو برکت دا دی د قرآن چې ښکلی کې ثواب دی پکې برکت دا دی چې رومال ته تو کې پکې ثواب دی برکت دا چې د عزت په نظر یې سینې پورې ونیسې ثواب دی برکت دا چې د قدر په نظر ورته وګورې ثواب دی برکت دا چې رحیل وله جوړ کې ثواب دی برکت دا چې الماری دې وله جوړه کړه ثواب ولې چا ویلي دي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب د خدای د دین د نښو الله و عزت پکې د قرآن نه د خدای د دین غټه نښه بله نشته نو زما یارونو دغه قرآن شریف دی چې ستاسو په دې جومات یو دې مدرسه کې خدمت کېږي او ستاسو بچو ته زده کېږي او ستاسو ماشومانو لوڼو ته زده کېږي چې کم کور کې د قرآن تلاوت کېږي په دې کور به د خدای غضب او قهر نه راځي داسې ښکلی عالم خدای درکړی مولانا محمد ادریس صاحب قاری صاحب خشته اخلاق لري ښکلې خوی لري الحمدلله او وروڼه یې ټول عالمان او والد صاحب یې دعاګانې درته کوي بیمار دی الله دې وله روغ صحت ورکړي نو زما وروڼو ټول چې څومره خپل بچي به دې مدرسې ته رالیږې او د بناتو مدرسې ته به خپلې لوڼه لیږې به انشاءالله ټول په شوق انشاءالله ووایه داسې نه شوق سره ووایه لاس اوچت کې شوق سره ووایه په شوق ووایه انشاءالله او بل دا چې یو بچی علم ته وقف کې یو بچی او د قرآن شریف تلاوت به کوې که خیر دې موبایل خلک تباه کړی دی کوې به که نه ټول لاس اوچت کې انشاءالله وایه شوق سره وایه انشاءالله نور شوق سره وایه انشاءالله بل به د عالمانو سره د قاریانو سره حافظانو سره مدرسو سره مینه او محبت کوي به که نه انشاءالله او مولانا صاحب به حوصله افزایي کوي ټول دا ستاسو امام د امام خو د پیغمبر په مصلی ناست امام د چا نوکر نی امام ته به د نوکر او د مزدور په نظر نه ګوري بعضې خلک امام ته د ښکته نظر ګوري نه ګوري برباد بشي دی د پیغمبر په مصلی ناست دی به ستا غم خاده کې مشري د ده نه به وروستو روانې د قدر به کې د عزت به کې د چا د مخه د قرآن د مخه